بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 140 نمبر درس دی. په توابعو کې د تاکید باز شروع دی او د تاکید تعریف هم شوی دی او بیا د هغې یو دوه درې قسمونه هم لیکلي شوي وو. اوس د تاکید دوه قسمونه دي. د تاکید دوه قسمونه دي. دې نه مخکې درس کې د تاکید صرف تعریف شوی و، دوه درې مثالونه هم لیکلي وو. اوس د تاکید دوه قسمونه دي، هغه دوه قسمونه بیانوي. یو ته تاکید لفظي وي او دویم ته تاکید معنوي وي. یو ګوره د تاکید دوه قسمونه دي، یو ته تاکید لفظي وي، یو ته تاکید معنوي وي. د تاکید دوه قسمونه دي، تاکید لفظي، تاکید معنوي. اوس اول د تاکید لفظي تعریف زده کوو چې تاکید لفظي څه ته وایي. تاکید لفظي داسې تابع وي، تاکید لفظي داسې تابع وي چې د الفاظو تکرار یعنی بار بار پکې الفاظ ذکر شوي وي، یعنی الفاظ پکې دوه ځل ذکر شوي وي. ټیک شوه؟ چې د الفاظو تکرار یعنی بار بار پکې الفاظ ذکر شوي وي، چې د الفاظو تکرار پکې وي هغې ته تاکید لفظي وي. چې د الفاظو تکرار پکې وي یعنی یو لفظ پکې دوه ځل استعمال شوی وي، یو لفظ پکې دوه ځل راغلی وي، یا یو اسم پکې دوه ځل راغلی وي لکه جاء زیدون زیدون، یا یو فعل پکې دوه ځل راغلی وي لکه جاء زیدون، جاء زیدون، یا پکې یو حرف دوه ځل راغلی لکه ان زیدا صالح، ان زیدا قائم. ټیک شو؟ نو دا ان پکې دوه ځل راغی. ٹھیک شو؟ دې ته تاکید لفظي وای. جاء پکې دوه ځل راغی، دې ته تاکید لفظي وای. او جاء زیدون دا زیدون اسم پکې دوه ځل راغی، دې ته تاکید لفظي وای. ٹھیک شو؟ نو تاکید لفظي تکرار وای چې یو اسم دوه ځل راشي، یا یو فعل دوه ځل راشي، یا یو حرف راشي دوه ځل. تکرار چې یو اسم بار بار راځي هغې ته تکرار وای. ٹھیک شو؟ تاکید لفظي داسې تابع وي چې د الفاظو تکرار یعنی بار بار پکې الفاظ ذکر شوي وي. که دغه تکرار د اسم وي، که دا تکرار پکې اسم پکې بار بار ذکر شوی وي، یعنی دا تکرار پکې د اسم وي لکه جاء زیدون وګوره دا زید پکې دوباره ذکر شو، نو دلته د اسم تکرار پکې راغی. ٹھیک شو؟ نو دې ته تاکید لفظي وای. او که د فعل وي، که دا تکرار د فعل وي لکه جاء زیدون، نو ګورئ دا یو جاء دا راغی، یو جاء دا راغی، دوه ځل جاء راغی. ٹھیک شو؟ او که دا تکرار د حرف وي لکه ان زیدن صالح، ان نو ګوره دا ان دوه ځل راغی، نو دې ته وګوره په الفاظو کې دا الفاظ دوه ځل ولیکلی شو، نو ځکه ورته تاکید لفظي وای. چې دا الفاظ وګورئ الفاظ لفظي. ٹھیک شوه؟ دې ته تاکید لفظي وای. ٹھیک شو جی؟ اوس تاکید معنوي څه ته وای؟ نو تاکید معنوي چې دی، د تاکید معنوي 9 الفاظ دي. د تاکید معنوي 9 الفاظ دي. تاکید معنوي به د 9 الفاظو سره راځي. کله چې دا 9 الفاظ راشي په یو جمله کې، نو دې ته تاکید معنوي وای. لکه نفس، عین. ٹھیک شوه؟ یو لفظ د تاکید معنوي نفسون دی، یو عینون دی، یو کلا دی، کلتا، کلو، اجمعو، اقطعو، ابتعو او ابصغو. ٹھیک شوه؟ نو دا 9 دي. نفسون، عینون، کلا، کلتا، کلو، دا 5 شو. اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابصعو، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابصعو. ٹھیک شو؟ نو دا 5 دا 9 الفاظ شو. دا 9 الفاظ شو، دا د تاکید معنوي لپاره وي. نو ګورئ اوس په دې کې دا دوه نه دي، دا نفس او عینون. اول د دې دوه باس کوي چې دا نفس او عین دا د واحد تثنیه او جمع د درې وانو د تاکید دپاره راځي. نفس او عین د واحد د تاکید دپاره هم راځي، د تثنیې د تاکید دپاره هم راځي، د جمع د تاکید دپاره هم راځي. خو یو شرط وي پکې، شرط پکې دا وي چې په صیغو او ضمایرو کې به مطابقت وي. یعنی چې دا یو اسم دی که هغه واحد وي، نو هغې دپاره به دا نفس صیغه دا به ورله واحد راځي او ضمیر به ورله واحد راځي. که یو اسم تثنیه وي، نو هغې دپاره به دا نفس په ځای انفس راځي او هما ضمیر به ورسره راځي. او که یو اسم جمع وي، نو د هغه دپاره به انفس د نفس په ځای به انفس او هم ضمیر به ورله راځي. دغه شان عین او هم ضمیر به راځي. ټیک شوه؟ لکه ګورئ جاء زیدون واحد دی، یو اسم دی. ٹھیک شو؟ نو نفسه دا نفس راغی او ها ضمیر ولا راغی، دا واحد دی، دا اسم واحد دی، نو دا ها ضمیر هم واحد دی. ٹھیک شو؟ اوس وګورئ جاء الزیدانی، دا زیدانی ګوره تثنیه شوه.
دوه زیدونه او نو د لپاره به د نفس جمع راوړي انفس خو دا ضمیر به ورله تسنیه راوړي ځکه دلته دا زیدانې چې دی دا تسنیه دی دا زیدانې نو دا هما ضمیر د زیدانې دی ټیک شوه ښه جاء الزیدون انفسهم انفسو دا د دې نفس په ځای راغی او هم چې دی دا د دې زیدون جمع دپاره راغی ټیک شوه نو تا ته وایي نفس او عینون د واحد تسنیه او جمع د دریو واڼو د تاکید دپاره راځي خو په دې شرط چې په صیغو او ضمایرو کې به مطابقت وي لکه یو شانوالی به وي مطابقت معنی ده یو شانوالی به وي موافقت به وي پکې یو شان به وي چې اسم واحد وي نو دا صیغه به واحد وي ضمیر به واحد وي چې اسم تسنیه وي نو دا صیغه به د جمع وي او ضمیر به د تسنیه وي او چې اسم جمع وي نو دا صیغه به د جمع وي او ضمیر به د جمع وي ټیک شوه ځکه چې د نفس تسنیه نه راځي دا نفس په یا واحد نفس راځي یا به انفس راځي یا به جمع راځي ټیک شوه نو ځکه د تسنیه دپاره هم د انفس راځي انفسون ټیک شوه ښه دا خو او دقه شانتې عینون هم دی لکه جاء زیدون عینه جاء الزیدان اعینهما جاء الزیدون اعینهم ټیک شوه انفسه ټیک شو دا هم انفسه ښه جي انفسو راځي تاکید دپاره راځي ښه جي دا خو د نفسون او د عینون خبره وشوه اوس د کلا او د کلتا دا کلا او کلتا نو دا اوس درته د کلا او د کلتا خبره کوي چې دا کلام د تسنیه مذکر دپاره راځي د تاکید دپاره او کلتا د تسنیه مؤنث د تاکید دپاره راځي کلا د تسنیه مذکر تاکید دپاره راځي او کلتا د تسنیه مؤنث د تاکید دپاره راځي لکه ګورئ جی کلا د تسنیه مذکر د تاکید دپاره راځي او کلتا د تسنیه مؤنث د تاکید دپاره راځي لکه جاء رجلان مذکر دی نو دا کلاهما دا د تاکید دپاره ول راغی جاء الرجلان کلاهما نو دا رجلان مؤکد دی کلا مضاف هما مضاف الیه مضاف الیه دا تاکید شو نو مؤکد او تاکید دا د جاء دپاره فاعل شو اوس وګورئ جاءت دا مؤنث دپاره راځي څلورمه صیغه راځي ځکه چې دلته کې مرأتان دی مرأتان جاء المرأتان کلتاهما نو د تاکید دپاره دا کلتاهما راغی ټیک شوه د مؤنث تسنیه دپاره دا کلتاهما دا د تاکید دپاره راغی ټیک شوه نو دا المرأتان مؤکد دی کلتا مضاف هما مضاف الیه مضاف الیه دا تاکید شو مؤکد او تاکید دا د جاءت فعل دپاره فاعل شو صحیح شوه نو اوس د کلا او د کلتا خبره هم ختمه شوه اوس د کلو او اجمعو باس شروع شو نو تا ته وایي چې دا کلو او اجمعو دا د واحد دپاره هم راځي او د جمع دپاره هم راځي د تسنیې دپاره نه راځي د واحد او د جمع دپاره راځي د تسنیې دپاره نه راځي دا اوس ورته ګورئ کلو او اجمعو د واحد او د جمع د تاکید دپاره راځي د واحد د تاکید دپاره هم راځي کلو او اجمعو او د جمع د تاکید دپاره هم کلو او اجمعو راځي او د تسنیې دپاره نه راځي د تسنیې دپاره کلا او کلتا راځي ټیک شوه لکه قرأت الکتاب كله ما پورا کتاب ولستو ٹھیک شو نو قرأتو فعل فاعل دے الکتاب مؤکد دے کل مضاف ها ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ دا تاکید شو مؤکد او تاکید دا قرأتو فعل فاعل دا پارا مفعول به شو نو اشتریت الفرس ما اس واغستو اجمعه پورا اسم واغستو ٹھیک شو پورا اسم واغستو جاء الناس خلق رالل اجمعون ټول پټول نو ګورئ دا الناس مؤکد دی اجمعون تاکید دی دلته الفرس مؤکد دی اجمعه دا مضاف الیه دا تاکید دی ٹھیک شو نو دا خو دا درې شو اوس تا ته وایي چې دا اقطعو ابتعو او ابصعو دا درې چې دي که نه اقطعو ابتعو او ابصعو دا درې واړه الفاظ د اجمعو دا اجمعو نه دی دا اجمعو د تابع وي یعنی دا درې واړه الفاظ د اجمعو نه بغیر نه راځي
که دا کلم راځي نو اجمعو سره به ضرور راځي. دا د اجمعون دا درې وانه بغیر د اجمعون نشي راتلی. اجمعون بغیر د اقطعو ابتعو او ابصعو دا درې وانه چې دي د اجمعون بغیر نه راځي. خامخا به دای سره اجمعو راځي. او بله خبره پکې دا ده او په اجمعو به مقدم هم نه وي، یعنې د اجمعو نه به مخکې نه وي، اول به اجمعو وي بیا به ورپسې اقطعو یا ابتعو یا ابصعو وي. لکه مثال یې دلته موږ لرې کړی جاء القوم كلهم اجمعون، نو د اجمعو جمع اجمعون راځي. نو اجمعو اول راغی، ټیک شوه، او بیا ورپسې وروستو اقطعون ابتعون او ابصعون راغی. لکه مثلا دا داسې راتلی شي جاء القوم كلهم اجمعون اقطعون، ټیک شوه. یا ګورئ جاء زیدون، دا دغه کې نه راځي. جاء القوم كلهم اجمعون اقطعون، یا جاء القوم كلهم اجمعون ابتعون، جاء القوم كلهم اجمعون ابصعون. خو دا اجمعون نه وروسته به راځي او اجمعون نه بغیر دا درې وانه نشي راتلی. نو که دا یو راولي اجمعون سره خو دا اجمعون به ضرور راځي. که دا دویم راولي دا ابتعون راځي نو بیا به دا به د اجمعون سره راځي، ټیک شوه. او که دا دریم لیکي دا اجمعون نه وروسته به دا هم راځي، ټیک شوه. دا درې وانه چې دي دا د اجمعون نه بغیر نشي راتلی. نو دا د تاکید کې هغه قسمونو کې دا دواړه قسمونه تاکید لفظي او تاکید معنوي، دا مختصر غونته کې تعریف او د هغې قسمونه د هغې دا مثالونه مو ورسره ولیکل. او انشاءالله د دې نه پس بل درس کې به د خیره سره د دې بیا مونږ ترکیبونه کوو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.